بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وقال جابر بن رالان السنبوسي، جابر بن رالان دا شاعر جاهلی دی، دو بنو جزیله چې دا مخاطب کئ چې هغوی به په مخه د جنګونو نه تښتېدلو، نو دوی ورته پیغور ورکوي. او دا قصیده په کوم بحر باندې ده؟ په بحر طویل باندې. نو په بحر طویل کې څه فعول مفاعیل، فعول مفاعیل. نو تاسو وایئ لولنی فعول به کوم ځای پورېږي؟ لعمرو. بیا کما اخذا اذا ما نسبتني اذا لم تقل بطلا علي ومينا ولكن لما يخزم رؤنتك لمسته بغزة في صدوركم ځان مه جوړوئ کوموا فإنا جدعنا منكم وشرينا جبالي وعزها ونحن ورثنا غيثا وبدينا وفعول مفاعيل علي دسوه على عمروك ما أخزى إذا ما نسبتني اذا لم تقل بطلا علي ومينا. مطلن باندې بلا سکتو کې نو بیا بستاو دم برابر راځي علي ومينا. ولكنما يخزم امرؤ تكلمسته قنا قومه اذا رماح هوينا. لعمرك ما أخزى إذا ما نسبتني إذا لم تقل بطلا علي ومينا. مينا دا جو فعل وزن فاعل وزن. لعمرك زماري ستا په عمر باندې قسم ما اغزا خجه يخزا معنا رسوا کول رسوایی. اذا ما نسبتني نسبا ينسب معنا نسب کول نسب بیانول. اذا لم تقل قال يقول قولا وینا. بطلن جمع د باطل دا ومینا مین دروغ ته وای کنزل دا دروغ خبر دوی. لعمرك ما اخذا اذا ما نسبتني واذا ما استا په عمر باندې قسمی ما اخذا زبر رسوا نشما اذا ما نسبتني کله چې ته ما نسب بیان کې او کله اذا لم تقل بطلنا علي کله چې ته ما نیونه باطل خبره ومینا او دروغ خبره. مطلب دا کوي چې کله ته دروغ بیانې ونه کې او باطل خبره ونه کې نو ما به ته چرته هم چې نه دابا کمزور ونه مومي رسوا به ونه مومي. لعمرك زمان ستا په عمر باندې قسم دی ما اخذا تم ما رسوا ونه مومي اذا ما نسبتني کله چې ته زما نسب بیانې. اذا لم تقل بطلنا علي کله چې ته ونه په ما باندې خلاف واقع خبره ومین او د دروغ خبره. ولكنما يخزم امرؤ تكلمسته قنا قومه اذا رماح هوينا. ولكنما يخزى خجي يخزى خجوش شرميدل توي تكلمو کلمه یکلمو او بمعنی زخمی کول او استون خو تاسو پیژنې کنه پلن ټوټی ته وای کم باندې سړی کینی. قنا قومه قنا نیزه ته وای رماح درم اون جمع ده او دا ته وای نیزه ته هوای نه هوا یوي په معنا ګرځیدل
ولکنما یغزی امرؤ تکلمسته لیکن ذلیل غوا کس دی چې دا هغه د کوناټۍ زخمی شوی قنا قومه د خپل قوم په نیزه باندې اذا الرماح هاوینا کله چې هغه باندې دغه راغوځر شي غش راغوځر شي نیزې راغوځر شي وی تاسو ماته وی دغه وی کنه شاعر وی دی بنو جزیله ته مخاطب کوي وی تاسو چې نه ماته وای چې دی بې غیرت دی نو زما کله نسب بیان کې نو ما خو به ته برابر وګڼې او ما به رسوا ونه ګڼې کله دروغ ونه خو رسوا خو هغه کس دی چې دی د جنګ نه تښتي او د ده د قوم نیزه د ده به د شا طرف باندې نیزه تښتي هغه وله نیزه راواچوي نو دغه چې دی دا شرمېدلی دی ولکنما یغزي لیکن شرمیږي خو امرؤ هغه سړی تکلمسته چې زخمی شي د هغه شاته طرف قنا قومه د خپل قوم په نیزه باندې اذا الرماح هاوینا کله چې دا نیزې راوغورځي په فإن تبغضونا بغزة في صدوركم فإنا جدعنا منكم وشرينا فإن تبغضونا بغض يبغض أبغض يبغض إبغاضا معنا بدیش کېدل فإن تبغضونا کچرته زموږ سره بغض دی بغضة فعلة وزن دی مفعول مطلق وي په فعلتون او فعلتون او فعلتون په وزن باندې نو فعلتون په وزن باندې چې هغه د فاعل هغه هيئت بیان کړي کنه نو فإن تبغضونا کچرته بغض ساتي زموږ سره پشان د هغه بغض چې تاسو په سينو کې دي فإنا جدعنا جدع يجدع معنا کټ کول فتح يفتحون وشرينا شرایشني دا خرڅول دی ویلېږي ذلیل کول فإن تبغضونا بغضة في صدوركم پس که تاسو زمونږه سره بغض ساتئ لکه څنګه چې تاسو په سینو کې دی فإنا جدعنا نو بېشکه مونږه کټ کړي دي ستاسو نه لاسونه او خپې پوزې او غوږونه وشرینا او تاسو مو ذلیله کړي مطلب دا که نه وایي که تاسو زمونږ سره بغض ساتئ نو تاسو په دې بغض ساتلو کې حق به جانب یئ ځکه چې موږ تاسو نقصان ډېر رسولی دی ستاسو غوږونه ستاسو پوزې دا موږ کټ کړي دي نو ځکه فإن تبغضونا که چېرې تاسو بغض ساتئ زموږ سره بغضة په شان د بغض سره فی تاسو سینو کې دی فإنا جدعنا بېشکه موږ کټ کړي دي پوزې او غوږونه ستاسو نه وشرینا او خرڅ کړي دي یا ذلیله کړي دي ونحن غلبنا بالجبال وعزها ونحن ورثنا غيثا وبدينا ونحن غلبنا غلب يغلب بمعنى غالب کېدل جبال د دینه مراد غرونه دي اجا او سلمہ د دینه کېر چاپیره چې کمزوري دغه بني سمبوس لکه په دغه غرونو کې اوسېدلو نو دغه ته ویل کېږي یا مطلب د دوه غنر مزمکه دا دغه ته یو اجا او یو سلمہ اجا د سړی نه نومو او سلمہ چې نه د خزینه نومو نو دوه دوانه په یو بل باندې دغه کې سچل وې کړی نو خلکو مړ کړو نه په اجا غر کې خو د بل په سلمان کې په دوه غرونو کې خو یو غر ته به اجا او بل ته به سلمہ بیا او غیث او بودین د دوی بنو توه کسان دي ونحن غلبنا بالجبال وعزها امغه غالب راغلی په د غرونو باندې په اجا او په سلمہ په غرونو باندې وعزها او دغه په اوچتو ډیره کو باندې ونحن ورثنا امغه وارثان شي او امغه وارثان یو دا غیث او د بودین دا دغه دا مطلب دا چې منګه هم دغه منګه دغه بزرګانو بچیو او منګه باغ زمکه باندې غالب راغلی وأي ثنايا المجد لم نطلع لها وأي ثنايا المجد لم نطلع لها وأنتم غضب تحرقون علينا وأي ثنايا المجد ثنايا د ثنيه جمع ډیره کیته وای مجد بزرګی ته وای لم نطلع اطلع اطلاع وانا سرخ کار کولو او چتیدل وانتم غضاب دا غضب جمع ده ها غصه ته وای تحرقون حرق يحرق او حرق يحرقون سره ضربت ورن راځي سه دغه غاقونه چچل واي ثنايا المجد لم نطلع لها او سمره د بزرګی هغه غاټیانی دی ډیره کوي دي چې موږ نه یو قتل هغه ته وانتم غضاب او تاسو غسنا کې تحرقون علينا چې غاخونه په موږ باندې مطلب دا دی کنه چې لکه موږ لا ډېر ځګونه او ډېر د بزرګي موږ ته حاصل شوم نه تاسو به موږ سره غوسه کوي واي ثنايا المجد او د بزرګي سمره غاټیانی دي سړي
څومره د لم نطلع علیها چې موږ نه یو قتلې هغې ته یا انتم غضابون او تاسو غصې تحرقون علینا او چې غاښونه په موږ باندې لکه به دې پوه شوئ مخکې وقال صبرة بن عمرو الفقعسي دې چې دی که نه صبره د اوښان هم ډېرو او د اوښان روپۍ هم ډېرو خو لکه بخیل ډېر زیاتو نو چاله لکه مېلمنو له او خپلو وروڼو له او دې له به یې ورکوو نو دلته کې په ده باندې چا دا وکړو چې هلکه ته خو لکه دا دغه څه ورته وایي چې شومې نو دی هغه خپل خبره کوي دلته کې نو په کم یو دی بحري طویل باندې دا دقه شان دی که نه ووایي شا به سر أتنسى دفاعي عنك إذ أنت مسلم وقد سال من ذل عليك قراقر ذكار نريت تظاهر أتنسى دفاعي عنك إذ أنت مسلم وقد سال من ذل عليك قراقر أتنسى نسي ينسى بمعنى دا هيرول دفاعي عنك إذ أنت مسلم أسلم يسلم إسلاما بمعنى پر خودل حواله کول وقد سال يسير بمعنى بهيدل قراقر دا نالی ته ویلېږي نالی ته چې هغه تیز روانه بهیږي لختې دلته مراد کثرت ته اتنسى دفاعي عنك اذ انت مسلم اے ضمیره تا هېر کړي د دفاع زما اذ انت مسلم کله چې ته حواله کړلی شوې د دشمنانو ته وقد سال من ذل عليك په داسې حال کې چې بهېدو هغه ذلت په تا له پاسه قراقرو په واده قراقر واده کې هغه پوه شو مې منې مطلب دا که نه چې اوس تمام ته پیغور راکوي چې زه لکه بخیل یم او زه لکه پی او دا اوښان چې دا چاله نه ورکوم وایي ستا هغه هېر شول وایي ته چې په قراقر وادو کې خلکو چې نن دا رسیر کړی وي او وهلی او دشمنانو ته حواله شوي نو ماته نه اخلاص کړی اتنسى دفاعي عنك اے ضمیره ته هېرې هغه دفاع زما عنك چې ستا نه ما کړې وه اذ انت مسلم کله چې ته حواله کړلی شوی یا پرېښودلی شوی دشمنانو ته وقد سال من ذل عليك قراقر په داسې حال کې چې بهېدلې وه په تا باندې بهېدلی وه ذلت په تا باندې په قراقر واده کې ونسواتكم في الروع عباد وجوهها يخلنا إماء والإماء حرائر نسوة دا امرأة جمدا من غير لفظه روع راع يروع روعا بمعنى خوف أو جنگ باد بدا يبدو بدوا بمعنى ظاهر دل وجوه دا وجه جمدا مختوي يخلنا أخال يخيل إخالة يخيلنا أصل قوم إماء دا أمة جمدا وينزي توي او حرائر د حرة جمله آزاد خزدوي ونسواتكم في الروع عباد وجوهها او استاسو خزي دا د یری په حالت کې وي د جنگ پال کې بادین وجوهها داغه غمخونه ښکارو یخلن اماء چې هغه په خیال کې راتللې یعنی هغه معلومېدلې وینځي او وینځي آزاد خزي مطلب دا کنه چې استاسو په خطو باندې یره راغلی و دا یری د وجه نه هغه مخونه کولاو شو نو په هغه زمانه کې خو لکه چې کومې آزاد ښځې وي نو هغه به مخونه پټو د وینځو به مخونه ښکارو نو داسې په بد حال وي لکه ستاسو د آزادو ښځو نه وینځې روغې شوې او وینځې لا په خال باندې ته پوهېږې دا وینځې ده هغه آزاد ښځې دي ونسواتکم فی الروع عباد وجوهها او ښځې ستاسو په هغه جنګ کې دي په خوب کې دي بادین وجوهها چې دا شوي دي مخونه د هغې یخلن اماء چې هغه په خیال کې راځي معلومیږي هغه وینځي والاماء وینځي حرائر آزادې
اعيرتنا البانها ولحومها وذلك عار يبنري طات ظاهر اعيرتنا هم زبر استفهام ده عير يعير تعييرا شرمول اعيرتنا اتعيب لګي په باندې اے شرمای ته مونږه البان د لبن جمع نه پېته وي لحوم د لحم جمع نه غوخته وي دا وذلك عار عرا دا عار دغه شرم ابن ریتوا دا زمره نمون نمو او ظاهر به معنا زائر باندې دي مختصر معنی کوم دا شعر ذکر کړه دی اذن نسلخ منه النهار واذا مسلمون علي کتو شته ویلې په دوی مې سکه نو ښه کني ویل جو الله یوبخه اعيرتنا البانها ولؤمها اے زمرا ته عیب لګې په ما باندې د دې اوخانو په پيو د دې په غوخه باندې چې زړه چاله ورکومنو وذلك عار او دا خو عار دی شرم دی ابن ریطه ظاهر چې زایلیدون کې ختمیدون کې نحابي بها اكفاءنا ونهيننا ونشرب في اثمانها ونقامر نحابي حابا يحابي محاباتا يوم بل تحفه ورکول هدیه ورکول یا فخر کول اکفاءنا د کفون جمع ده برابر ته وي نوهینو اهان یهینو اهانتا دا ذبح کول شرب یشرب مانس کل اثمان د تمجمع نقامر قامر یقامر مقارنه دا دغه ته ویل کیږي سو د جواری ته نحابي بها اکفاءنا ونهیننا او منګه فخر کو یا هدیه ورکو منګه هدیه ورکو په دې سره خپل امزول وتا ونهیننا او منګه ذبح کومو ونشرب في اثمانها ونقامر او منګه شراب کو د دې په پیسو باندې او جواری کو مطلب دا چې موږ د شرمیدلی نه یو څنګه چې تاسو ته وی چې دا بخیل دی خدا پیسې زده کومه او پای باندې بیا جواری کومه او پای باندې بیا شراب سکما نحابي بها اكفاءنا ونهيننا او موږ به دې په سره پیس کو بنګ په خپل امزول باندې یا ورکو موږ نهيننا او زما کوم ونشرب وسکو موږ فی اثمانها ذلیلا سمن کې ونقامر او جواری کوم وقال اخر من بني فقاس او یو بل کسر نه بني فقاس نه دا وای نو دا په کومه باب دغه باب وافر باندې و مفاعلة فعول مفاعلة فعول أيبغي آل شداد علينا وما يرعى لشداد فصيل فإن تغمض مفاصلنا تجدها غلاظا في أنامل من يصول دا دا چاویلی چاله کوي تا دغه کې تاسو طاقتور نه اي بغي آل شداد علينا وما يرعى لشداد فصيل ايبغى بغا يبغي بمعنى طلب کول فخر کول آیا فخر کوي آل شداد په مونږ باندې آیا فخر کوي دا آل شداد په مونږ باندې وما يرعى لشداد فصيل رعايا بمعنى سريرل او فصیل چې دا اوخ بچی ته وای وما يرعى لشداد فصيل او حال دا دی چې د اوخ بچیم د شدت د پاره سوق نه سره مطلب دا چې دې په موږ باندې ظلم کوي په موږ باندې اهل شدت فقر کوي دا شدت په خپل د سره دی چې دا سوق پټی د هغه د اوخ بچیم نه پریدي ایا بغا اهل شداد علينا ایا فقر کوي دا اهل شدت موږ باندې وما يرعى حال چې نصر ولېږي د شدت د پاره د اوخ بچي فإن تغمض مفاصلنا تجدها غلاظا في أنامل من يسول غمز يغمز بمعنى چاپی کول تنبل دباوهل مفاصل مفصل جمع د جوړ ته وي بندونه تجدها وجد يجد معنى مندل غلاظ د غلیظ جمع د سخت وي انامل انمله جمع د غوتو ته وي من يسول اسقال يسول حمله کول فإن تغمز مفاصلنا تجده وکتا دباو کې زمنګ دا جوړونه مطلب زمنګ دا جوړون لګوت راوړي تجدها تب عمومي هغه لرا غلاظا صخ في انامل
په هغه ګوتو کې من دا هغه ځای یسول چې حمله کوي یعنی کم غزان چې حمله کوي دا هغو پرې ګوتو کې به زمونږ د جوړونه دا مضبوط ومومي فإن تغمیز که چېرې ته دباو کې مفاصل جوړونه زمونږ تجدها ومومي هغې لره غلاظا سخت فی انامل من یسولو آیا کسانو په لاس کې کم چې حمله کوي چلو بھائی